زموږ پېښور کې د لمونځ ټایم راغی، یو قاري صاحب ځای کې مونږ تللو، بیا بهر ګڼ جوماتونه، یو جومات لرې و مدینه مسجد، یو جومات نږدې و. نو ما جمع د ټایم لږ پاتې خو بهرحال بیا مونځ وروسته ورغلو. ما ویل زمونږ به جومات کې مونږ وکړو. جومات ته چې مونږ لاړو، مونږ جومات کې مونځ وکړو. نو بیا ماشومانو هلکانو ماشومانو سبق وي. زمونږ خو سوشل میډیا نو تقریبا ټول خلک هم پېژني د فیسبوک په لاره. دغه هلکان ماشومان ما سره یو بل ته یو هغه توجه راغلې. بیا دغه مدرسې څخه قاریان استادان هغوی ما سره ملو شو. ظاهر چې عالم بل عالم دغه ویني نو هغوی نو زه هغه خپل مدرسه کې دفتر کې کېنول. ما ته دا پته نه وه چې دا دیوبندیان دي، بریلیان دي، اهل حدیث دي، وهابیان دي، څه شی دي. خو بهرحال هغه زما د ګیرې او دغه د وجې هغوی احترام وکړه. سوشل میډیا د وجې چې زه ډېر راځم په سوشل میډیا، هغوی څه زموږ څه اکرام وکړه، شربت مو ورپسې راوړی. بیا د هغه ځای نه مونږ راووتو. خو هغه هلکانو تصویران واخیست. ما ورسره هسې ګپ کوي، لکه ما سره تصویران مو باید ځان له به کار وګورئ. ما بیا به د علي شه د مور نه خلاصېږي نه، ما هغې سره ګپ ولګوم. نو بعد کې بیا چې وکړو نو کسان هغوی ویل چېرته خو هلته مونږ راووتو تکبیر والو، هغوی خپل پوسټونه شیر کړي وو. نو زموږ چې کوم دیوبند والا ملګري یا د مفتي صاحب کوم شاګردان دي هغوی خلاف پوسټونه شروع کړو. نو زه پرې خفه هم شوم. خو ما ویل خیر دی، اوس یو کار غلط کار نه دی. مونږ یو ځای کې مونځ له لاړو، اوس چې کوم ځای ته مونږ لاړو هلته هغه کسانو مونږ کېنولو ځان سره، هغوی ته مونږ اکرام وکړه، تصویران یې واخیسته. نو که په دې باندې یو سړی عقیده بل خوا اوړي نو څه ووایو؟ لکه د چا یو جومات ته سړی مونځ لاړ شي، د بریلیانو جومات ته څوک مونځ لاړ او هغې ځای خلکو له اکرام وکړي یا ورسره هغوی ځای کېناست تصویران یې وکړل، دا بیا هغه پارټۍ والا شو. د دې خلکو د علم ته، د سمج ته، د فهم ته او د علماو د دې عظمت ته زه حیران یم. پته چې د علماو باره کې خلک داسې پوسټونه بیا کوي، بیا ګستاخۍ کوي، پیله دعوت یې ورکوي، په سټیج هم ځان راوغاړي، بیا داسې کار کوي. نو خفه پې یم. خو بهرحال پرېږده، بس مشور کېږو چې څوک د کم طرف نه مونږ پسې خبرې کوي، که ښه کوي که بد کوي، بس د الله د طرفه به یې وګڼو. پوه شو؟ کم از کم دې کسانو له دا په کار لږ سړی تحقیق وکړي، د چا باره کې څوک خبرې کوي د هغه نه لږ معلومات وکړي، چېرې جي دا څه طریقه ده. لکه دا یې تاسو معلومات وکړه، تاسو له د الله جزای خیر درکړي. نو اصل چې څه مسله وه هغه ستاسو مخې ته راغله. نو بله خبره تحقیق د رسول په کار دي، نو بیا داسې خبرې کول په کار دي. نو بغیر د تحقیق نه خبرې خورول او پوسټونه کول نو دا خو ډېر د کم عقلتوب خبرې دي، ناپوهۍ خبرې دي داسې کول. نو دا عزت هم الله ورکړي، دا ذلت هم الله ورکړي. دا چې په پوسټونو باندې نه چاته ذلت ملوي نه چاته عزت ملاویږي. عزت او ذلت دا د الله په لاس کې دی. او قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب هغوی به درې خبرې کولې، یو رزق د الله په لاس کې دی، او دویم عزت او ذلت د الله په لاس کې، دریم موت او حیات د الله په لاس کې دی. نه څوک چاته حیات ورکړي، نه څوک چاته موت ورکړي.